یو صحابي یو انصاري راغی نبی علیہ السلام مازدیګر په جماعت کې ناست دی ملګرو ته وی چې دا سړی ستاسو جنت دی دا جنتی دی بل ورځ بیا راغی مازدیګر مال او بیا یې وی نبی علیہ السلام چې دا سړی جنتی دی صحابه ډېر حریص او هغه چې په یو عمل صحیح کړ چې په دې کې ثواب زیات د نبی باندې او بیا بالکل هغه نه پرېښودل یو صحابي سوچ وکړ چې دا سړی زه ګورم چې دې څه عمل کوي داسې چې دې نبی اسلام درې مرحلې کوله چې دې وایي چې دا جنتي دی دې ملګري ته وروسته وایي چې زه خپل کور نه خفه شوم او درې ورځو لپاره خفه شوم زه به تا سره کور ته لمونځ کوم دې وایي چې زه اعمال صحیح کوم چې دې څه عمل کوي چې یاره زه دا عمل شروع کړم دې درو سره او هغه چې شپې نه لمونځ وکړو د شپې د ساعت حساب سره چې باندې مخکې پاسې او بس راغی جواب دی وسلام راغی دی ویښ کړی خوب نه کوي دویمه شپه باندې بیا ویښ په درېیمه شپه ورته بیا ویښ دی په آخر کې دنه تپوس کوي چې ستا عمل څه دی څه عمل کوي چې دوره ته الله ته نږدې وی زه چې د نو عمل زما څه عمل دی دغه لمونځ او دا څونه خو زه چې ودرېږم نو ما سره چې چا زیاتې مې یادې کړي نو شنو چې الله ما معاف کړی ما سره چې څه زیاتې چا هم کړی یا الله دا ما معاف کړی او بس نو خو دغه لمونځ او داسې کومې نو وروڼو ګوره دا دنیا داسې ده چې په دې کې موږ او تاسو ته الله سره مهلت یو څو ورځې ده او الله پاک د دې دنیا مثال انما الحیات الدنیا لعب ولهو دا دنیا ټوکې او لږې الله وایي دا ټوکې او لږې به تاسو وایي نو دا دنیا ټوکې او لږې دي او مشهورې خلک په دې باندې او بس مرګ راشي او خبره خلاصه شي او حدیث کې راځي چې دا دغه مرګ چې دی نو دا داسې یو شی دی چې دا به ناڅاپه په تاسو باندې راشي ان تاسو به مشغوله یې په خپل کار کې او مرګ یې به در باندې راشي نو دې دپاره هر انسان ته پکار دی چې سړی بس دغه هر وخت مرګ دپاره تیار اوسي